آیات کې الله تعالی دا خبر ثابتي چې د دې مشرکینو د دې دا غلبه د دې دا غرور د دې دا تکبر دا به همیشه د پاره نه بلکې دا به ورځ تر ورځ باندې په حقیقت باندې راځي. وقل جاء الحق وزهق الباطل چې کله حق راشي باطل به ختميږي. دا د حق پہچان دی چې کله حق راغی باطل په خپل باندې ختميږي. نو الله تعالی دې کې دا خبره ثابتي چې دا حق چې کوم دی راغی نو باطل به ورځ تر ورځ مشرکین مکه به خرابيږي او حق به غالب کیږي. اک شان دي اوشولا د اک روزنه یعنی 25 هجری کې مسلمانانو نبی علیه السلام د عمره د پر احرامونه تړلیو صلح د حدیبیه مقام ته ورسېدل دا 6 هجری وا او په 8 هجری کې بیا دا فتح مکه وشوله. مکه چې کوم دی فتح شوله په 2 کال کې دنه مسلمانانو د الله تعالی فتح او غلبه ورکړه. اگر چې د مسلمانانو تعداد ډیر لګو خو الله تعالی ورله فتح او غلبه ورکړه او فتح مکه دا 2 کال پس غونډه مکه چې کوم دی فتح کړله. دغه دا خبره ثابتي مسلمانانو باندې مکه مکرمه کې ډیر زیات ظلمونه کېدل او صحابه او نبی علیه السلام ته عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له جوابي کاروایی پکار ده. نبی علیه السلام ورته بس تاسو صبر کوئ د الله تعالی تر طرف لا حکم نه دی راغلی او چې کله د الله تعالی طرف حکم راغی نو الله جل شانه حکم وکړ جهاد نو بس بیا په ورځي بیا په ناراسته مکوای. خو په الحال د الله د طرف نه زموږ ته صبر تلقین دي تاسو صبر کوئ. نو قسم تکلیفونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه باندې شو. بلال حبشي رضی الله عنه واقعا تاسو مخه ده چې څومره تکلیفونه به ولا ورغل. نبی علیه السلام باندې لری غرزول شي د اوخ ډک لری دا نبی علیه السلام باندې غرزول شي دي. د طیف واقعا کې نبی علیه السلام باندې د کانو گزارونه شي دي او د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د ټول انسانیت وینه را یو ځای کې د پیغمبر د وینې یو ساس کې نه رسي او بیا د ټول انبیاء علیهم السلام وینه را یو ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینې ته نه رسي. هغه وینه د نبی علیه السلام نه بدري ده. خو بیا هم د الله د طرف نه د جهاد حکم نو صحابه او نبی علیه السلام به حکم کو. خو چې کله کفار او مشرکین مکه مسلمانان تنگ کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په هجرت کولو باندې مجبور کو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام دا دواړه روان دي د شپې ټیم د هجرت کوي او په لار به مسجد کعبه ته نبی علیه السلام قتل او د سترګو نه به اوخ کې بيدلې او ورته به وی چې اے کعبه او اے حرمه زما د زړه د نه غوړي چې تاسو نه جدای اختیار کما خدا ظالمان مې د کې نه پریدي. نبی علیه السلام ابو بکر صدیق سره دی او ورته وی دې خلکو خپل پیغمبر د کړي نه اوستو د دې خلکو د هلاکت ټیم راغی د هلاک پوس خلاکی چې څنګه نبی علیه السلام مدینه منوره ته ورسېدو دا آیاتونه نازل شو او د جهاد حکم راغی. رومبني بیا جنگ بدر شو. په جنگ بدر کې ولا د سیملا اولګوله چې بس په شرمونو باندې مو شرمېدل او چې کوم لوی کفار او لوی سرداران 70 کسان د چې کوم دي مردار کړی شو او هغه حالان کې زر کسانو مسلمانان 313 او مسلمانانو سره و توري ټول مسلمان 313 کې صرف و سر توري او بیسر او سامان بل تر د مشرکین مکه هغه چې کوم دي زر کسان هر سره تورا هر سره ډال هر سره چې کوم دي نیزه هر یو چیز سره پورا او الله تعالی ورله شکست ورکو. نو دې آیات کې دا ډومبنه د دې وجنه عبد الله ابن عباس هم فرمایي چې دا ډومبنه آیات ته چې د جهاد مبارک نازل شوی دي. د دینه مخکې 70 آیاتونو کې د جهاد ممانعت چې کوم دي بیان شوی دي چې جهاد بلا نه کوي جهاد یې منع کړو تاسو به جوابي کاروایی نه کوي. نو دا ډومبنه آیات په دې صحابه کرام ډیر خوشاله شوي ګوره چې د جهاد د اجازه ته ورکړل شوی کاندي ډیر زیات خوشاله شوي په دا ټیم او دینا ځکه چې خپل تاسو سړیو کی کنه کو ځان به دشمن باندې ملکی خلاکا او غوسه خو یې خږي کنه او دغه خو بدی قسم تکلیفونه ورکول غي به صبر به مطلب دا دی چې ایجاد دي د ورګړې شو په دې باندې ظلمونه شي اوس په دې خپل تپوس کوي اگر کو دې ډیر لګ دي کافران ډیر زیات دي خو الله تعالی به دې مدد کوي او الله تعالی دې په مدد کولو باندې قادر دی. ان الله علی نصرهم او بشک الله تعالی قادر دی بشک الله تعالی د دوی په مدد باندې لقدیر خامخ قادر دی. تاکید سره فرمایل